الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المهتدون صدقت يا رب العالمين. دا وعدي او د منځ دا حساب کتاب او دا خبره شروع. الله رب العزت په دې آیاتونو کې دلته فرمایي الله وی مخکې دا خبره تیره شو دلته الله بیا فرمایي وی لا يرقبون في مؤمن دی انتظار نه کوي لحاظ نه ساتي فی مؤمن په باره د مؤمنانو کې الا درشتي ولا ذمه او نه د عهد و پیمان دي ته که لږ موقع ملاو شو نو دي معمولي صبر هم نه کوي معمولي صبر هم نه کوي او دي چې دي دغه عهد و پیمان دا شاته ورځي خبره دا ده چې صرف موقع ورته ملاو شي. الله وایي واولئک هم المهتدون او دي د حد نه تېرېدونکي لا يرقبون دي انتظار نکوي فی مؤمن ببارد مؤمنانو کی الا د قسم درشتي ولا ذمه او نه د عهد و پیمان واولئک او دا کسان هم المعتدون دي د حد نه تېرېدونکي دي. فإن تابوا كجرته توبه وباسلا وأقاموا الصلاة وقائمه كمنز لرا وآتوا الزكاة ورکول شروع کل د زکات فإخوانكم نستاسرون دین. اوس د کافرانو توبه بسی د کافرانو توبه چې ده هغه ایمان دی چې هغوی به ایمان راوړي د هغوی دپاره اصل ایمان دی. نو فإن تابوا که چېرته دي فإن آمنوا که چېرته ایمان راوړو واقاموا الصلاة و قایم یې که مونځ لره وآتوا الزکاة او ورې که زکات لره نو فإخوانکم فی الدین بیا ستاسو اجارهداري خو په اسلام نشته فإخوانکم فی الدین بیا ستاسو رونه دي په دین کې ښه ونفصل الآیات او موږ په تفصیل سره بیانوو آیاتون لره لقوم دپاره د هغه قوم یعلمون چې دي پوهیږي. وإن نکثوا که چېرته دي ماته کړه مات که ایمانهم قسمونه خپل من بعد عهدهم وروستو د وعدې د دویونه وعده ورسره شوې وه او دغه وعده یې ماته کړه نو الله وایي وطعنوا او طعن یې شروع کړه عیبونه لټول یې شروع کړه په څه کې فی دینکم په دین ستاسو کې فقاتلونو بیا قتل کې ائمة الکفر مشران د کفر هغه سربراهان جرنیلان ولا مړه کې مشران ځکه چې د کم قوم مشر لاړ شي نو دا لاندې بیا خپله نیست و نابود کېږي دا خپله د یو بل نه تتر بتر ځي خو دا مشران ولا ووښې او سمې ووښې چې د سړي زامن شي نو الله یو خو دا معنی شوه. یا و ان چې دا د پاره د تشکیک هم راځي دی کې و تشکیک دی نو دا په معنا د اس شو و اذ نکثوا په هغه وخت کې چې دي ماته کړه وعدې لره ایمانهم وعدې لره من بعد عهدهم وروستو د وعدې کولو نه وطعنوا او عیبونه یې لټولي وو فی دینکم په دین کې نو فقاتلو بس اوسې قتل کړئ مردار کې ائمة الکفر هغه مشران د کافرانو سربراهان ولا انهم یقینا دوی لا ایمان لهم نشته دي عهد دوی لره لعلهم ینتهون دپاره دوی چې دي منع شي دپاره دي چې دي منع شي دا دومره هر څه چې دي پوه شي په خبره باندې چې به دومره صبر وشو د وعدې څه پته نه لګي دا 50 ورځې راکړې
بیا چې دی زمونږ واده ختمېده نو 4 میاشتې شوې بیا چې دی د چا سره واده شوي هغې ته وایي چې زه خپل میاده پورې چې وخت معلوم 3 قسمه ډلې راکړې جوړې کړې او بیا هم دی د اسلام طرف ته نه راځي او د حرمینو په ځمکه باندې ګرځي په بلاد عرب باندې ګرځي او فتنه او فساد خوارئ نو الله وایي الفتنة اشد من القتل دا فتنه د قتل نه سخته ده فتنه او قتل خو یو کس به قتل وکړي د خاندان به دشمني شي او یو کس د فتنې ابتدا وکړله قامونه به غرق شي تباه به شي هغه فتنه به چې تر څو پورې جاري وي خلک به په هغې کې تباه کړي که د دین په نوم وي او که د بل څه په نوم د قامونو په نوم الله رب العزت وایي الا تقاتلون ولی به تاسو نه جنګیږئ هل لا تقاتلون نه به جنګیږئ یا ولی به نه جنګیږئ قوما د هغه قوم سره نکسو چې ماته کړې ده ایمانهم وعدې خپلې لره وهمو او کس کړي دوی به اخراج الرسول په وباسلو د پیغمبر انقلاب صلی الله علیه وسلم وهم بدؤوکم او دی شروع کړې وه اول مرتن په لومبي ځل باندې لومبي ارامیتوب خو دی شروع کړی دا یهودیان خو وروستو دی خو اول چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې معظمې نه راوباسه یو یې خو دا لوبه وکړله بل یې څه وکړه بل یې چې دی وعده ماته کړه بل یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صرف د رئیستو معامله ونه کړله د هغه د شهادت معامله وکړه چې دی شهید کو الله رب العزت په خپل فضل باندې راوباسه بل ابتدا دی وکړه بنیاد دی ایښې او حدیث کې راځي چې چا د نیکۍ بنیاد کېښودو نو څومره کسان چې نیکي کوي ده ته به هغه عمره ثواب رسي په هغې باندې چې څومره کسان دي او چا چې د بدۍ بنیاد کېښودو څومره کسان چې په دغه لار ځي بدي کوي ده ته به باقاعده سزا میلاوي نو ابتدا دی کړې ده الله وایي بیا الله وایي وایي تاسو ورسره ولې به نه جنګېږئ حالان کې دي څه کړي دي دي وعده ماته کړې ده دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ایستو کس کړی او دی شروع کړی وه اول دا ابتدا دی کړی وه اتخشونهم بیا الله رب العزت پیغور ورکړي دي اتخشونهم آیا تاسو یریږئ د دویونه فالله بس یقینا الله رب العزت احق ډېر حقدار دی ان تخشوه چې تاسو ویریږئ د الله تعالی نه ان کنتم مؤمنین که چریه تاسو مؤمنان که زړه کې ایمان وي مسلمانان یې نو پکار خو دا ده چې د الله نه ویریږئ قاتلوهم وجنګیږئ دې سره یعذب قاتلوهم قتل کړئ دې لره مردار کړئ دې لره یعذبهم الله عذاب به ورکړي الله رب العزت دوی ته بأیدیکم بلاسونو ستاسو باندې تاسو یې قتل کړئ عذاب به الله رب العزت ما تاسو ته ویلو 3 قسمه عذاب یو آسماني عذاب یو چې د بل انسان د لاسه چې چا د عذاب میلاویږي او دریم نمبر چې انسان په ځان باندې راونخلي لکه دا اوس چې نیکان په ځان رانختی دي خپل ځان وایي دا د ټولو نه سخترین عذاب دی چې انسان په خپل ځان راونخلي بیا ورپسې په دویمه درجه کې چې کم کس باندې بل کس مسلط شي او بل چې د آسماني آفت په بیا راځي الله هم د ټولو نه وساتي قاتلوهم جنګیږئ دوی سره قتل کې دوی لره یعذبهم الله عذاب ورکوي الله رب العزت دوی ته بأیدیکم بلاسونو ستاسو باندې ویخزیهم او رسوا کوي دوی لره شرموي یې ګوره خلک د شرم نه څومره ځان بچ کړي او الله کفر ته شرمولوي او ویخزیهم او شرموي دوی لره رسوا کوي دوی لره وینصرکم او امداد به وکړي ستاسو علیهم په دوی باندې یعنې غلبه به درکړي تاسو ته په دوی باندې ویشفي صدوره او شفا به ورکړي صدور قوم مؤمنین هغه زړونو د قوم مؤمنانو ته د مسلمانانو چې کوم زړونه دي دې له به الله شفا ورکړي په څه سره دا زړونه به یخ کړي په څه سره چې کافران قتل شي کومو خلکو چې عتبه او شیبه او ابو جهل ابو لهب دا ټوله ډله د سره اخره پورې راوله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو څه بل څه جوړول په بلال ظلمونه کول په عمار او په یاسر ظلمونه کول نو چې کله تاسو دغه ائمه ولا د مشران ولا قتل کې نیست او نابود کې نو د مسلمانانو د زړونه به یخ شي ویذهب غیظ قلوبهم او لری بکړي باری تعالی الله رب العزت هغه غصه د زړونو
د دوی او د دې مسلمانانو ويتوب الله او رجوع کوي الله رب العزت نو لري به کی الله رب العزت یو به شفا به ورکړي زړونو ته مؤمنانو ته بل ویوز لري به کی الله رب العزت غیظ قلوبهم غصه د زړونو د مؤمنانو او غم د غیظ نه غم مغشتي شي چې د مسلمانانو په زړونو باندې چې کومه د صحابي مور مبارکه د لومبني ظالم چې شهادت کړی په اسلام کې نو هغه یو زنانه په خاص اندام باندې په نیزه باندې وویشتله او شهیده یې کړله اوښ پسې یو وخت په والله وتړله بل اوښ پسې بله یو اوښ یې داسې روان کړ بل یې داسې روان کړ او هغه زنانه چې د هغې شهادت داسې او لرې به کړي باري تعالی هغه هم د زړونو د مؤمنانو ويتوب الله ورجوع وکړي الله رب العزت علی من په هغه چا باندې یشاء چې وغواړي الله رب العزت به رجوع کوي په هغه چا رجوع کوي په هغه چا باندې چې الله غواړي الله رب العزت به رجوع کوي د هدایت لاره ورته سمه شي توبه قبوله شي مخکې چې دی غل ډاکوي مخکې په بدو سري بیا د لوی سړی د زمانې جوړ شي لوی بزرګ ته جوړ شي الله ورته رجوع وکړي مخکې کافرې ټول عمر یې په کفر کې تېر شي الله پې رجوع کړي د هغه نه کلک مسلمان جوړ شي والله یقینا الله تعالی علیم علم والا دی حکیم حکمت والا دی ام حسبتم آیا تاسو ګمان کوئ ان تترکو چې تاسو به پرېښودلی شئ داسې محمل ولما یعلم الله الذین او حالان کې ای یمیزو تمیز نه دی کړی الله رب العزت یا جدا کړی نه دی الله رب العزت هغه کسانو لره جاهدو چې جهاد یې کړی دی منکم ستاسو نه چې جدوجهد یې کړی دی مجاهده یې کړې ده الله به تاسو داسې پرېږدي داسې به آخرت ته ځئ چې د ده پکې پته ونه لګي چې دا کافر دی که مسلمان دی دا منافق دی که داسې دی الله وایي نه ام حسبتم آیا تاسو ګمان کوئ ان تترکو چې پرې به ښودلی شي تاسو لره ولما یعلم الله الذین او حال دا دی چې جدا کړي نه دي هغه کسانو لره جاهدو چې مجاهده یې کړې ده منکم ستاسو نه چې جهاد یې کړي ستاسو نه ولم یتخذو او دین دی نسلی من دون الله په مقابله د الله تعالی کی ولا رسولی و نه په مقابله د پیغمبر انقلاب صلی الله علیه وسلم کی ولا المؤمنین و نه د مؤمنانو په مقابله کی ولیجا پټ دوست دا مؤمنانو په مقابله کی د الله په مقابله کی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقابله کی څوک دوست نه جوړ کړي دای په مقابله کی الله رب العزت وی دغه خلکو براخاره کوم کنه تاسو ته وهم چې دا به دا پکې په حق مسلمان الله دې کې راوړي والله یقینا الله تعالی خبیر خبردار دی بما په سبان دي تعملون چې تاسو کوي ما کان مناسب دی جائز ندی ما جاز جائز ندی للمشرکین د مشرکانو د بارا ایامرو چې دی تعمیرو کی مساجد الله د جمعتونو د الله تعالی شاهدین چې دی گواہی کوونکي دي علی انفسهم په خپلو ځانونو باندې بالکفر په کفر سره اولئک داها کسان دي حبطت اعمالهم چې باطل شو اعمال د دوی وفي النار او په اور کې هم دوی خالدون همیشه به وي خبره داره دا مستقل ځان له مسله ده الله رب العزت وایي دا علی رضی الله تعالی عنه او عباس رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم تر مبارک چې لا اسلام یې نه وروړی مولوي صاحب ته وایي چې تاسو خو دا اهلی کتابو هم بیان کې بد هم بیان کې نو بیا پکې هم بیان کې چې دی دا د حوالم شته دا پکې خو دی پکې دا د عمل کړو او من کې اډو مډو څه پکې راکې خشته نه ده سره تاسو ټول زمون بدواله بیانوي د مشرکانو ټول بدواله بیانوي او قریشو هم دا سوال کو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی من خدا حج والا نو علی سے ورته وی چې تاسو صدا سیده نیکه کار کوي نو عباس سے ورته وی من د نیکه دا کار نه لري چې حاجیان راشي مونږ ولا وبو ورکو دای خدمت کو کوم چې باقي غریبانان یې غیله روټي ورکو غیله د استوګ نه غم کو دا ټول خبرې ورته وکړي حرم شریف صفا کو او د دې د سرداران د قبیلو بچ کوم مشران وګر ک کافران او هغه په خپل راتلو د حرم شریف کې به جارو ادا به باکو اوس خو مسلمان هغه د ځان بدی ښکاری جمعه ته پاتې ځان ورته بدی ښکاری
خیر رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل لاس مبارک یو کس چې یو صحابي هغه لاړې تو کړې او هغه ته پته نه وه رسول الله ابتدا وه چونکې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورغی په خپل لاس مبارک یې هغه پاکې کړې ده. خیر نو قریش هم دا سوال وکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې ولې موږ دا دین نه دی وایي څه چې موږ د مسجد حرام عزت او احترام کوو موږ هغه جوړ کړی دی آباد کړی هم دی او هغې ته چې څوک راشي موږ د هغې خدمت کوو څوک پکې غریبانان وي هغې له روټۍ ورکوو. نو قرآن کې دا آیات را نازل شو چې دا عمل دی دا تاسو چې څه کوئ دا څه شي دی دا عمل دی او اصل چې دی اساس بنیاد هغه اعتقاد دی عقیده ده اصل عقیده ده. نو چې عقیده کله نه نو عمل چې دی دا ختم دی دا هرې ورې د دې هېڅ حیثیت نشته چې کله عقیده نه تاسو کې عقیده نشته عقیده هم خرابه ده نو د دې عمل څه حیثیت نشته الله رب العزت. بیا په دې امت کې مساجدو له خاص اهمیت ورکړل شو ګوره الله ورته خپل کورونه وایي نو دا د عزت او د احترام د وجې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د حدیث مفهوم دی جمعات کې منډه مه وهه اگر که ستا نه رکات ځي وایي راشه مونځ ته ودرېږه چې کوم تا رالاندې که دغه دې رالاندې که کوم ستا نه لاړه هغه کازاره وګرځوه خو منډه مه وهه په جومات کې رسول الله مسله ده ګوره ها رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله فرمایي د حدیث منډه مه وهه په جومات بیا بله رسول الله صلی الله علیه وسلم د جومات ډېر زیات احترام دی هغه به مخکې را روان هم دی او الله په خپله مو هغې سره برام شي الله وایي جوماتونه چې جوماتونه د الله کورونه دي په دې کې بل چا له اوازونه مه کوئ ګپ شپ پکې مه لګوئ نور څه پکې اوازونه مه کوئ د دې وجې تجارت چې دی دا په جومات کې منع دی د دې وجې سوال کول دا په جومات کې منع دي دا اگر که اوس موږ لګیا او ځینې خو ضروریات شي هغه سخته شي نو سخت دی بغیر د جهاد فی سبیل الله نه بغیر د جهاد نه علاوه رسول الله صلی الله علیه وسلم د بل شي لپاره جومات کې سوال نه دی کړی خو بیا دا ځینې څیزونه اجتماعي نو هغه ضرورت په بنا باندې چونکې بل ځای کې نن سبا مسلمانان را جمع کېږي نه هغه جایز شي خو د هغې نه علاوه د مړو اعلانونه وغیره په دې باندې علما باقاعده تصریحات دي بانک چې د سنت دا د جومات نه بار سنت طریقه چې په کوم ورځ بجلي نه څوک بار بانک وایي دې د خوشحال شي چې بهی زه نن سنت ادا کوم د جومات نه بار لګیایي بانک دې د خوشحالي وکړي دا د خفګان خبره نه ده. دکه شان جوماتونه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ډېر زیات اهمیت ذکر کړی او خلافت ټول شوی د جوماتونو نه دی یو امامت صغرا دی یو کبرا دی امامت صغرا ویلی شي امامتې ته نو کوم کس چې به خلیفه و هغه به د مسجد امام هم الله ایمان بیا چې کله جومات ته ته راشي د دې د تعمیر خبره چې الله تعمیر یې بیا ورپسې را روان دي بل آیات په دې کې شور ما درته وي شور شغب به نه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په آخره زمانه کې به په جوماتونو کې اوازونه اوچت شي او د هدایت نه به خالي اوازونه به پکې اوچت شي او مزین به شي ښایسته کولی به شي خو د هدایت نه به خالي او بیا فرمایي بل ځای و عمارتونه به اوچت جوړېږي او پاخه به شي خو د هدایت نه به خالي الله دې معتوب احتیاط پکار ده جوماتونو باره کې بیا جوماتونه په عبادت باندې دا آبادول پکار دي مسجد تو بنا دی شب پر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا کیا خوب امیر فیصل کو سنو سینے پیغام دیا تو نام و نسب کا حجازی ہر دل کا حجازی بن نہ سکا تر آنکھیں تو ہو جاتی ہے پر کیا لذت اس رونے میں جب خون جگر کی امیزش سے اشک پیازی بن نہ سکا اقبال بڑا اندیشک ہے من باتوں میں منہ دیتا ہے گفتار کا اے غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا تو دا کردار غازی کا ځان جوړول غواړي ځان په حقیقت کې مسلمان جوړول غواړي نو بیا به جومات چې دا به آبادې او دا به په اعمالو آبادېږي کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اعمالو باندې وکړه
او څومره چې په جومات کې ستا عمل مضبوط وي بار زندگی به دې سمه وي او په جومات کې زندگی سمه نه نو بار زندگی چې ته په جومات کې الله ته سم نشي نو بار زندگی د دې وجې احتیاط په دې کې چې جومات ته راځي چې څنګه الله ستا نه راتلو غواړي اکه شان راشه عزت او احترام وکړه په خوشحالۍ سره راځه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس هم شوی دی وای زمونږ د ایمان به مونږ ته څنګه پته لګي چې مونږ ایمان واري رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس شوی دی وای زمونږ دا ګوره یو سوال هم دی که نه سوچ وکړئ رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وایي چې زمونږ د ایمان به مونږ ته څنګه پته لګي چې په مونږ کې ایمان شته او مونږ ایمان والا یو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې ته نیکي وکړې او ستا زړه پرې خوشحاله شو ته کله نیکي وکړې او ستا زړه پرې خوشحاله شو نو ته بدي وکړې او ستا زړه پرې خفه چې یاره زما نه بدي وشوه دا خو الله ناراضه شو نو دا ایمان دی ته ایماندار او که چېرته ستا نه نیکي وشوه او زړه باندې دې څه اثر ونه شو بدي وشوه په زړه څه اثر ونه شو نو بیا پوه شه چې ایمان کې خوا دې خوا راغلی دی د دې چې دې مضبوطوالي وکړه الله دې راله توفیق راکړي بیا تعمیر د مساجدو الله رب العزت وایي چې عقیدې سمه هغې کوي نو د دې وجې په دې کې خاص خیال ساتل پکاري ته چې کومه پیسه کومه روپۍ په جومات لګې دا عبس نه دي دا الله رب العزت تعالی د دې عوض درکوي او نور بلند د غیر مذاهب مختلفه ده ما په خپله لیدلي دارالادب مدرسه جوړېده په لنټر باندې کار کېده باقاعده دا زما د سیک راغی خپل پګ یې اچولي او د طالبانو د لنټر دپاره چنده کوله باقاعده پیسې ورکړې او د مسلمانانو نه زما څومره خیال نو زیات وای نور هغې کوي خو الله رب العزت وایي چې هغه عمل نه دی اصل عقیده ده چې عقیدې سمه ان ما کان للمشرکین جایز نه دي د مشرکانو دپاره ان یعمرو چې دي تعمیر وکړي د جوماتونو د الله تعالی د کورونو د الله تعالی شاهدین علی انفسهم حال دا دي چې دي ګواه کوونکي دي په خپل ځانونو باندې بالکفر په کفر سره لبیک به وي موږ وایو لبیک اللهم لبیک لا شریک دی به چې کله لا شریک وي نو الله رب العزت وایي ګوره په خپل کفر باندې دي خپله شهادت کوي نو څه بیا وي چې کله به لا شریک وي نو بیا به چې خدایه ستاسو شریک نشته خو هغه کسان چې تا ته نږدې دي او تا په خپله د ځان شریکان جوړ کړي دي نو د هغې موږ عبادت کوو نعوذ بالله من ذلک اولئک دا ها کسان دي حبطت اعمالهم چې باطل شو اعمال د دي وفي النار او په اور کې هم دي خالدون همیشه به وي الله دې وساتي انما یامرو یقینا په خبره ده تعمیر کوي مساجد الله د کورونو د الله تعالی څوک من هغه څوک آمنه چې ایمان یې راوړي بالله په الله تعالی باندې والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې نو هغه څه شي تعمیر د مساجدو څه شي هغه دا دي واقام الصلاة چې قایموي به مونځونه لره وآت الزکات ورکوي به زکاتونه لره ولم یخشا او دې به نه یریږي الا الله مګر صرف د یو الله تعالی نه وعسا قریبه ده اولئک چې دا کسان ان یکونو دي شي من المهتدین د هدایت یافتونه الله رب العزت موږ دغه ټولګي کې راوړي